الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې یو کس د یو نوکرۍ او د یو منصب حقدار دی او دته نه ملاویږي، نو آیا دې دپاره رشوت ورکولی شي؟ نو رشوت چې دی دا کبیره ګناه ده او حرام دی او په باطل طریقې سره مال خوړل دي. الله فرمایي لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقه غلا، سود، رشوت، غصب دا ټول پکې راځي. دارنګې سحت دې ته ویلی شي، اکالون للسحت، او دی حرام خوري، رشوتونه خوري. مفسرین د دې معنی په رشوت سره کوي. دارنګې احادیثو کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، طبرانی کې هم دی او ترمذي کې هم دا روایت دی چې لعنت کړی دی الله تعالی په الراشي والمرتش، رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي دواړو باندې لعنت دی. او بل روایت کې راځي الرایش، په هغه چا باندې لعنت دی چې هغه د دې په منځ کې واسطه وي، د راشي او د مرتشي. او فنار په اور کې دی، بل روایت کې راځي. لہذا رشوت نه ځان ساتل هر مسلمان باندې فرض دي، ځکه هر یو حرام نه ځان ساتل ضروري دي. اوس رشوت څه ته وایي؟ رشوت د پیسو په ذریعه باندې، روپو پیسو په ذریعه باندې سړی یو ناجایز مقصد حاصلوي او باطل ته، یعنې نه حق حق کوي او حق نه حق کوي. دې د یو شي حقدار نه دی او دې په رشوت سره هغې ته ځان ورسوي. دې د یو شي اهل نه دی او په رشوت او پیسو سره ځان ورسوي. دا یو حاصل مفهوم دی. اوس یو سړی داسې دی چې هغه مثال مظلوم دی یا هغه ته حق نه ملاویږي، دغه مظلوم انسان په ظلم سره جیل کې بند دی یا پې څوک ظلم کوي، د ظالم د ظلم نه ځان په رشوت سره بچ کوي، نو د دپاره دې وخت کې جمهور اهل علم وایي چې دا ورکول جایز دي. ډېر صحابه کرامو داسې کړي دي، بعضې واقعات راغلي دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې هغې ګیر شو په ظلم باندې او رشوت په ذریعه ځان وښکي، نو دغه صورت کې جواز لري. یا دارنګې یو سړی د یو شي اهل دی او د هغه حق دی، هغه ته نه ملاویږي په بله طریقه باندې، نو دی د هغې د حصول دپاره که رشوت ورکړي نو ګناهګار نه دی. که ځان وساتي بهتره ده، او که رشوت ورکړي نو بیا هم ګناهګار نه دی، ځکه چې دی د دې اهل دی او دی ځان د دې حقدار ګڼي او واقع کې حقیقت کې هم حقدار او اهل وي، نو بیا دې صورت کې جواز شته دی.